الرحمن الرحيم. درود شريف وعي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه څلور څلوېښتم نمبر حدیث شریف دی. 1644 نمبر. وعن ابن عمر رضي الله عنه سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نه دا حدیث روایت دی. ابن عمر په نوم باندې مشهور دی. خپل نامه عبدالله ده. د حضرت عمر رضی الله عنه زوی دی او دواړه پلار او زوی صحابه دي. جلیل القدر صحابه دي. فقها او مفتیان صحابه دي. پلار زوی دواړو نه دی الله پاک راضي شي. الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کړي. الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې دی. پیغمبر علیہ السلام لعنت ویلې دی. لعنت ویل کېږي د الله پاک د لوی رحم نه د محرومه کېدو د لرې کېدو خیری. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله د رحم نه د محرومه کېدو خیری کړي دي. چاته کړي دي؟ د حدیث کې څلور کسان دی ایته کړي دي. او دا خو تاسو ته پته ده چې الله پاک رب العالمین دی او محمد علیہ السلام رحمت للعالمین دی. ټول جهان والو د پاره رحمت را لګل شوی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مهنت او خواري دي د پاره ده چې ټول خلق د الله تعالی رحمت کې داخل شي. څوک هم تنه محروم پاتې نشي. او په سارو باندې بم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحم فرمایلو. او د دې لوی رحم او د رحمت للعالمین کېدو باوجود یې هم مختلفو کسانو ته د رحمت نه د محرومه کېدو خیری کړي. نبی علیہ السلام په وس سره خیری نه کوي او چې کوي دا د الله تعالی په وینا باندې کوي. نو گویا دې څلورو کسانو باندې الله پاک لعنت ویلې دی. دا څوک دي څلور کسان؟ په دې کې اولنې الواصله واصله خزه هغه ښځې ته وایي چې د یو زنانه ویښته راولي او بلې زنانه ویښتو پورې غوټکۍ لګوي. دا یې ویښته ورسره اوږدولو دپاره دا لګولو والا چې کوم وي دا ډیپټیانې اوس دا بیوټي پارلر والا کوي. نو دې ته واصله وایي چې دا کاري پیشه یې جوړه کړي وي او که یو ځل دوه ځلې بلې زنانه پورې د زنانه ویښته لګوي. نو په داسې ښځه باندې نبي علیه السلام لعنت ویلی دی. او دویمه والمستوصله هغه ښځې ته وایي چې هغه مطالبه کوي چې ما ته د بلې ښځې ویښته ولګوه. علامه نووي رحمت الله علیه فرمایي احادیثو نه معلومیږي چې ویښته ملاول ویښتو سره ویښته لګول دا حرام دي. امام شافعي رحمت الله علیه ټول امامان هم دا خبره کوي بلا اختلاف چې د انسان ویښته لګول د انسان دپاره دا حرام دي. حرام لکه څنګه چې د یو انسان جز د بل انسان دپاره استعمالولو ناجایز او حرام. او د انسان نه علاوه د خنزیر نه علاوه که د بل څیز ویښته وي او خاوند اجازت ورکوي د خاوند اجازت سره نو بیا د هغې په لګولو کې ګنجایش شته دی. زمونږ د احنافو چې کوم مستند کتاب دی مستند فتوا ده فتاوا عالمگیري هغې کې لیکلي دي د سر په ویښتو کې د بل انسان ویښته ملاوله لګول دا ناجایز دي حرام دي. درېیم هغه زنانه والواشمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام واشمې ښځې باندې لعنت ویلی دی. واشمه ښځه هغه ښځې ته وایي چې ستن راوالي او بلې زنانه له د خال لګولو دپاره هغه سرمن چوخی په ستن باندې او هغه ځای نه پرخه وینه راوځي او بیا هغې کې رانجه یا بل رنګ ورسره ملاوي نو په هغه ځای باندې پوخ خال ولګي. نو کومه ښځه چې دا کار کوي واشمه ورته وایي په هغې باندې نبی علیہ السلام لعنت ویلی دی. او څلورمه والمستوشمه ښځه باندې نبی علیہ السلام لعنت ویلی دی. مستوشمه هغه ښځې ته وایي چې ځان پیش کړي خپل تندی یا زنه یا ننګې یا لاس یا بل ځای پیش کړي چې ما ته په دې ځای باندې خال ولګوه پوخ خال. په دې څلورو قسمه زنانو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویلی دی. اوس دا یو مسله که کله یو مسلمان ناپوهتیا کې دا پاخه خالونه لګولي د مسلې علم ورسره نه
د حدیث شریف نه خبر نو ډېر په امت کې داسې خلک شته دی چې هغوی د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو نه د احادیث مبارکو نه خبر نه د دینی مسلې نه خبر نه او یو کار کوي او هغه ډېره غټه ګناه لویه ګناه خو د پیغمبر علیه السلام وفادار امتی تابعدار امتی چې څنګه ورته پته ولګي په خپلو کړو پیمانم شي او فوري طور باندې هغه ګناه پرېږدي. امت کې اوس هم داسې خلک الحمدلله موجود دي. مطلب دا دی ضد نه کوي په پړه نن خلي. نو کتاب لیکلی دي وایي که چېرته کې چا په زمانه جاهلیت کې داسې کړي یا جهالت کې پوه نه په مسله باندې دا مسله ورته رسېدلې نه او دا خالونه وهلي یا زمونږ د بعضې نارینه چې جیل کې وخت تېر کړی نو هلته کې په دې لاس باندې پخه نامه لیکلي وي چا پې نشان جوړ کړی نو دا په جسم باندې داسې جوړول پاخه خالونه پخې نامې لیکل یا د زمري نشان جوړول یا د توري نشان جوړول یا د بل څه نشان پوخ جوړول دا حرام دي ناجایز دي. اوس غسل ورسره کېږي دا تاسو شو چې غسل ورسره وځي او 10 غسل کېږي ځکه هغه تری چې دا هغه سرمنې تزي دي سره خو پاپړې نه چې رکاوټ جوړ شي که نه د اوبو د ساس دا خو په هغه وینه کې دا ستنه چخولي وي په ځای باندې په سرمنه هغې کې وینه راوتي او بیا ورسره رانجه یا بل رنګ کلر یې ورسره ملو کړی نو د اودس او د غسل مسله چې دا خو ځان ده د غسل هم ورسره وځي او اودس هم ورسره کېږي ځکه چې سرمنې ته اوبه رسي رکاوټ نه پیدا کېږي خو ځان له په خپله فی نفسه فی ذاته د خپل ذات او د خپل ځان په اعتبار سره دا عمل ناجایز دی حرام دی چا کړي نو اوس که د علاج په ذریعې سره ختمېدی شي د دې سرمنو دغه شته دی سرجریانې دا خلک کوي نو د اپریشن په ذریعې سره آسان اپریشن وي د هغې او دا د سرمنې نه دا رنګ بوزي بیا او ورته څه نقصان هم نه رسي سرمنې ته د اندام ته نو بیا د دې ختمول د علاج په ذریعې سره د دغه پوخ خال او په خنامه چې په مټ لیکلي په لاس پلې چې دا لرې کول واجب دي واجب او که نه د دې په ختمولو کې د جسم د یوې حصې د بېکاره کېدو د شلېدو د ګوډېدو خطرې او یا ظاهرا هغه ځای هغې کې ډېر لوی عیب پیدا کېږي ډېر بدرنګېږي نو بیا په دغه صورت کې د خدای نه به ښه ډېرې استغفار او بخښنه غواړي ښه ډېره بخښنه به غواړي چې خدای زه مسلمان وم او ما دا جاهلیت عمل کړی دی زه په دې نه هم پوه نو بیا به ښه پوره استغفار او توبه کوي. الله پاک دې پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. ډېر ښه تپوسونه دواړه وکړه تاسو. یو دا تپوس شو چې کچه خال لګول څنګه دي چې بیا څه وخته پورې وي لکه دایمي نه وي او بیا لاړ شي لکه د رانجو خال شو یا د بل څه نو زنانو له دا لګول جایز دي نارینهو له نه زنانو دپاره جایز دي هغه زنانه که ماشومان وي او که لوی وي او نارینه چې دی که ماشومان وي او که لوی وي هغې دې نه لګوي او پاتې شو د سرو زرو غاښ نو د سرو زرو غاښ لګول جایز دي هغې سره غسل هم وځي او اودس هم ورسره کېږي. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم انک عفو کریم صلی الله مانځه سبق الحمدلله ټکې مې ویلی ټول تعریفونه خاص دي یو الله پاک لره رب العالمین چې پالونکی دی د ټولو جهانونو رب العالمین چې پالونکی دی د ټولو جهانونو